या अल्लाह ته زما ملنګجان بچي په امان کې وساتې او یا الله ته ول نوکری ورکې. یا الله ته زما بچي له نوکری ورکې. काका जी څنګه چلले काका जी هم ملنګجان ته نوکری ملو شو کنه؟ وارثه بچي ملنګجان خو سار وخت نوکری پس غریب لاړ شي خو خالی لاس واپس راشي. وارثه بچي دوا کوي چې نوکری وته ملو شي د 2 میاشتو کاری هم په پاتې ده او د بجلی بل هم په پاتې ده. काका जी ته فکر مکو ملنګجان ډېر مهنت سره تعلیم حاصل کړي او دا ډیګري حاصل کړی دا هغه ته به ضرور نوکری ملاويږي. وارثه بچي الله خپل بخت اورکا او الله دې په موږ خپل رحم او فضل وکړي. हेलो जी जी आओ साढ़े राव लेके जब से टाका तावाने को मेगा माशे जी गरीब बार यो कस वयाल ډېر شو ہے راوي غواړم خلاص سبزی دی راغواړم ده خبر دي دا بل اسو چې نو کرے پس راغی زملنګجانم सरजी دا زما ډیګري او سرټیفیکیټ دی د ډېر وخت نه نوکری پسې ګرځم ما ویل که دا سیټه مال را کړې وي چې سپارښت یا رشوت راوړی دی کنه خو سر ما په خپل قابلیت او په محنت باندې دا ډیګري حاصله کړې وه بیا ما ته د رشوت یا د سپارښت څه ضرورت دی خفه نشي ځوانه بغیر د سپارښت یا رشوت نه دا سیټ ته نشي میلاویدلی You may go now. واه کې د اعظم بابا واه په خپله خلاړې د تورو خاورو لاندې شوې خو که نن د ملک دا حالات لیدلی وې نو قسم په خدای نن به د پاکستان په جوړېدو ستومانه شوې وې. ملنګجان بچي مې سار وختي د کور او تېرې نا وخته یې کړو پورې کور ته رانغی چې هغه ته به نوکري ملو شوي او که نه. ملنګجانه بچي نن خو بیا ډېر خفه راغلی زما بقیا شو نوکري ته میلو نه شوه.
او دا چې په کم طرف ورځم بغیر د رشوته د شپارس نه بله خبره نه وي. آخر موږ غریبانو ته په دې ملک کې انصاف کله ملاویږي؟ کله به زموږ د ملک نه نیپوټیزم او فیوریټیزم ختمیږي؟ کاکا جویا د کاکا جویا په دې ملک کې به منل راځي چې د عوامو عملونه صحیح شي. او بیا ته ګورې نه چې دوړو توړه په 1400 ده، ټماټر ګران دي، پټرول نه ملاویږي. دا زمونږ د عملونو وجه ده. ملنګ جانه بچې د تره زوی وارث خان ښه خبره کوي. ملنګ جانه یار ته فکر مه کو، تا چې کم محنت کړې دا یې حاصله به تا ته ضرور ملاویږي. وسیمه او رستم خانه ستاسو هغه فیروز رون نه ښکاري. اوهو کاکا هغه ستاره سدرالو په شان غن مړه درې نا وخت پورې پروتي. او کنه کاکا نستالو سدرا په وخت کالیت تزي او نه پیروز په وخت پاسي. کاکا جی ما خو پریدی زه خو بیا هم په وخت پاسم. خو زما رور ګلباز چېرته دی؟ ور ویرونو په تاسو کې روان هغه کشر دی، هغه هم ستاسو د لاسه روان دی. و کاکا چې زمونږ روري ولې به دومره سوړي؟ اخر رور د چا دی رور؟ و پریده دا خبرې کاکا، خو دا راته ووایي چې سدرا کالج ته نه دي جوړې. فیروزه سدرا د کالج دپاره تیارې کوي، لږ ساعت کې واروځي. خزه داجی زه کالج ته ورځم. زه بچیا ورشه، الله دې مل شه، خو د ځان خیال ساته.
د کاکا لونه ته کالج ته روانې او که سردریاب ته چکر والو ته روانې چې په ځان د تا نه خواري کړې ده. اوهو د کاکا زویا نن سبا خدا سټایل دی او چې دا نخرې پیخري مونږ نه کوو نو بیا څوک پرې کوي؟ سټایل دی دا څنګه سټایل دی؟ نیمې کپړې شته نیمې نشته او سټایل دی. اوهو لالا ته مو وتسنوي کاکاجي خو په ځان د شرم څادر راچولې. اوه ورسیا ټول ورځ هم کار وکړلو او ویله بله 500 روپۍ میلاو شوي په دې کور ته سودا ویسم که د کور کرایي ورکم که د بجلی بیل ورکم. ملنګ جان یار ته څه فکر کې دا بدې ورځې به خدای تېرېږي. او بیا دنیا په امید خوړې شي ته څه فکر کې تا ته به انشاءالله نوکري ضرور میلاویږي. انشاءالله ضرور به میلاو شي خو چې کله د ملکه کرپشن ختم شي او کرپشن بالا ختمیږي چې کله د ملکه بې ضمیره رشوتخواره خلک ختم شي. پرېږده ملنګ جانه یار دا زمونږ د وس کار نه دی راځه راکاږو به ورسره. اے زمارونو ټول ورځ په دې سرګټ نه لوګي وباسئ په دې کې دې څه و شهزادیه په موږ درې واڼو کې خو تر دې نه شونه بیزارې ځکه په سمه لارې واکرمیا دته خو به سم نه وی دی خو زموږ نه دوه ګوتې سیوا دي ځکه خو په هوا دي. خو پرېږده دا خبرو مړه دی چې د بهر چکر د لټو چې سیل بیل وکړو. او که نه شهزادیه خبره خو رسه بده نه ده راځئ چې ځو که نه او که نه راځئ چې ځو چېرته څه چیرې بیرې وکړو. ملنګ جانه بچې ته سپیکر مه کوه که نن هم تا ته نوکري میلاو نه شوه نو کله به ورته میلاو شي که نه الله غفور الرحیم دی. خداجي د خپلې غریبۍ بېروزګارۍ دومره غوسه کړی یم زه چې د خپله غوسه په چا وباسم. ملنګ جانه بچې مشرانو یو متل کړی چې وس ته رسي ګزاره کوه ګزار مه کوه. الله به خیر کړي بچې.
علیکم. وعلیکم السلام. دلربا بچی څنګه یې؟ ډېره موده پس راغلی. کښېنه بچی کښېنه. او دا د سره وړلو. تاسو هم کېږي. کاکاجي د ملوا پخ کړې وه نو وارث خان لالا مې وی کاکاجي به دې لږ حلوا یوسه. ښه دې وکړل بچي، کله ناکله را چکر کېږه. دا کور په تا ډېر ښکلی ښکاري. خداجي دې ته خو دلته د راتلو بهانه پکار ده. د دې کور کې ډډې چېرته لګي؟ وګوره کنه کاکاجي په دې باندې خو زه هسې بدل لګم ځکه خو ورته نوکري نه میلاوي. حضرت حاجي زه دنه ورځم، هلته یې پوسټ کالي دی، که چېرته نوکري راته میلاو شي. ځه بچي الله دې مل شه. ځه دلربا بچي ورشه خواري بله مو که لږه چمراله به حقه دی لوا سره به اوس کړم ښه مزېداره. ډېره ښه ده کاکاجي. ځه ورشه بچي الله دې خوشحاله ساته. ځه بچي الله دې مل شه، الله دې په خیر راوله. هلکانو پوره یوه ګنټه مو شوه دا پرازي څه پته نه لګي. واکرمیا پرازي هم لمونږ لکه د حسن خریدار دی چېرته د حاپیرو سیل له وتلي. او کنړو ځکه خدا ډېره خوشي پرته ده. ای زما یارانو خیر په خیر پرازي وروره فراسان وروره په خیر کېنه. جمیل السلام علیکم. بخیر بخیر څنګه ښې؟ وله ظالم بچو پرازي هم ستاسو نه بغیر لا چېرته تللی دی چې ته پکې وایې د خاپیرو سیل له وتلي. او پرازیه زه چې نن یو چکر و که چېرته ښکلي او دیدار هم نصیب شو. های های ټول عمر مې غاړه کې کچکول له مینې واچو خدای ګو که چم پکې د مینې خیرات واچو. واه پرازیه واه شاعر شوې. واه پرازیه وروره نن خو به موږ د حسن خیرات هم راوړو او ځان به د حسن په وړو هم وړو. هلو بیا نادریا ته د ډېرې خیال ساته موږ به لږ د ساریاب چکر هم وړو زه به لږ کپړې هم کور کې چینج کړم. ډېره ښه ده. زیور دی تاسو ماله همیشه په صفر کې ضرب را کړی دی. څوک یې تاسو چې زما لار مو ونیوه؟ مونږ حسن پرست یو چې چېرته حسن ګورو هلته لکه د بورا ځان نه سوزان. تو چیز بڑی ہے مست مست تو چیز بڑی ہے مست. دا د ستا دا نوم څه دی؟ غلی شئ بدتمیزو پرېږدئ زما لار کني خبر درته نه شي. ای ګلې مونږ خیرات وایو مونږ له خو د مینې خیرات زکات خو راکړه که نه. دا واله د مینې زکات. دا سپېړه به تا ته ډېره ګرانه پروزي جینۍ. راځئ ولې نظر دې نه لګي څه چې د لارې په منځ کې را روانې؟ لالا دا زړه خو مو وایي چې دا داسې غریبانان د ګاډي لاندې راولم
دا مټ جنوزګار کم. هاو خان غلطي خو ستاسو وه چې زم په ګاډي والم. واه پیروز لالا کومو غریبانانو چې زمونږ په مخ کې ټرس نشو کولی هغوی موږ ته خپله غلطي په نښه کوي. خپله غلطي اوس به دله د خپلې غلطۍ داسې سزا ورکومه چې دې بیا خانانو سره ډغرو والو کوشش ونه کړي. څوک یې ځوانه چې داسې بې تپوسه فریم ته رادن نه شوي. د جنگ په هر میدان کې لکه تندر د اسمان یم او زه بغزمان یم. ته که بغزمان یې خو دغه وخت موږ سره روان یې. زه خو وایم په دې خپله غلطۍ پښېمانه شه او زره دې ځای نه. د رحمان بابا خبره هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره. که د سل چته محلي په دنیا کې قبرستان ته د مکان په نظر ګوره. اورې د رحمان بابا نوسیا تا سره به زه بیا چېرته ملاقات کومه. اوس زما تاریخ دی راځئ هلکه. ځوانه ته څوک یې؟ د دې نه مخکې تو معلومات چېرته لیدلې نه وې؟ زه د تختباز یم او دلته مې یو ملنګ جان یار اوسېږي، زه هغه پسې راغلی یم. اوهو ته خو خپل وختې ملنګ جان زما زوی دی. راځه بچې ملنګ جان سره ومېلو شي او ما سره به یو پیاله چای مو وڅښې. راځي اشنا او جینۍ خو زموږ د عزت نه فالوده جوړه کړه او په موږ یې قرضه کړه. فرازیه یار هغې د بلا لور خو د شهزادي په مخ د پاکستان نقشه جوړه کړه. نقشه اوس به څه بندوبست کول غواړي. بندوبست وای جانان دې بس کړي زه به ښه کړم، بد به یې هېر شي زما ښه به یادوینه. او د شهزادي دا یو څپېړه خو د داسې جینۍ نه زاره قربان شه. وا کرمیا وا دا هغې ترې مرچکي نه فرازي د خوږو تمه ساتي. و فرازیه یار زه خو یم چې تیږه به په زړه کیرو او د هغه هم ټپې به واورو او اوس په د هغې جینۍ نه واوړو. هسې به دې واوړو. اوس خو به ورته له مینې داسې ترانې ویم داسې چې دا تریخوالی دی له وباسم. ها ته د ملنګ جان یار بغزمان یې، خو یار ملنګ جان نوکرۍ پسې ګرځي خو نوکري ورته نه میلاویږي یار. هغه زمانه بچې ملنګ جان ډېر زیات وکړی ده، نوکري ورته نه میلاویږي. او کاکا جی دلته خالي پیسه چلیږي، د غریب سړي هېڅ صحت نشته. په زمانه بچې ملنګ جان بچې بیا غلی راغی. زمانه څه او دلته کېنه. ولې ملنګ جانه یار زه دلته نشم راتلی سم؟ نه یار دا خبره نه ده، ته خو ډېره موده پس دلته راغلې. او ملنګ جانه خبر شوی یم چې تا ته نوکري نه میلاویږي. او یار با زمانه ډېر وخت شو په نوکرۍ پسې ګرځم چې کوم ځای ته ځم بغیر د رشوته د شپاره څه بله خبره نه وي. کاکاجي दिलरुबा बच्ची हो तो पेरेचे तैयार है करोड़ा दिन है काका जी
کمال جانا زه دنه ورځم زما لږ شان کار دی بیا به انشاءالله ګپ لګو وکینه یاره چې خو وس کا کنه ملاقاتونه هم ډېر وکړو او ډېر به کېږي انشاءالله بیا به ګپ لګو ګوره ګلبازه ما تا ته څو پیرې ویلي داسې حرکتونه زما نه یې خوښ بلکل نه یې خوښ اوهو د کاکا لورې دلته د خلکو ارادې ښه نه دي زل پې راغونډې کا خورې ښه نه دي اوهو د کاکا لورې زه یې خبر چې ته دومره نفرت ولې مانه کېږي ګوره ګلباز خانه تا هغه متل نه دی اورېدلی چې سړي شخصیت په صورت نه په سیرت جوړېږي چې ته مالا په خپو هم پرېوځې خو زه به ستا مینه هېڅ چرم قبوله نه کړم هېڅ چرم د کاکا لوره چې ته هر څه ووایې خو زه به دې مدام په دې زړه کې ګرځوم مدام ښکاري چې پیدا بله سپوږمۍ شوله دومره له سینګاره لیلا ډکه ده ماته یې په مینه جانان وویل ځکه خو مې خوله له خندا ډکه ده سپوږمۍ رڼا خوروي خو د ښکلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خو د ښکلا خوروي د ښایستونو په ګلبڼ کې غوټۍ شوې ده بله سپوږمۍ را پیدا شوې بله سپوږمۍ را پیدا شوې جانان وایو ننې په میدان زه چې ځان ته ځان وایو یو بل ته جانان وایو ننې په میدان مونږ مینا کړې مونږ به خپله فیصله کوو پاکه یارانه کوو پاکه یارانه پاکه یارانه کوو پاکه یارانه راشه چې درکم محبت کې امتحان دا ګزو دا میدان زما ښایسته جانانه راشه چې درکم محبت کې خواري پی وکا پی ځوان جوړ کا زنجیري نوې د یاري زرګرا نوې د یاري خواري پی وکا پی ځوان جوړ کا زنجیري نوې د یاري زرګرا نوې د یاري نوې د یاري زرګرا نوې د یاري خدای جوړه ده څه په حکمت مو جوړه کړې خدای جوړه ده زه غنم رنګ لیلا ښایسته 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 ده الکه غنم رنګه الکه غنم
چا بنی و د ښکلو څنګه دا د بدرنګو برکت دی نن چې د ښکلو کوم عزت دی که دا بدرنګ نه وای بدرنګه چا بنی و د ښکلو څنګه دا د بدرنګو برکت دی نن چې د ښکلو کوم عزت دی ګل د پسرلي مې تور بل کې خوند کوي سره او شنه غمې مې په چارګل کې خوند کوي مینه خو جانانه او کنه مینا خو جانانه په کابل کې خوند کوي مینا خو جانانه په کابل کې خوند کوي مینا خو جانانه په کابل کې خوند کوي او زه چې زو کابل ته دواړه ومه سیالې تاله به پې ځوان واخلمه ځان له شم لګی زاله به پې ځوان واخلمه تاله شم لګی زاله به پې ځوان واخلمه ځان له شم لګی هلکه شهزادیه دا هغې نوې پلادې ټیکرې چاله ورکړو که نه او اکرم خانه پلازه به ډېره زر تیاره شي خو تاسو چاته تللی وی وا شهزادیه موږ لږ تلو چارسدې ته د مسجد په نښانه کې م لږه جامت کو ورونو خو د ښاپېرو اغسیل نه به کله ځو یاره لاړ به شو که نه خو چې لږ ارام خو وکړو که نه یو خو په تا رسیل نه بغیر وخت نه تېرېږي زه خو یم په سزاریاب کې ودل یو کښتۍ ولګوم چې په سیل م ماړه کړم اے دلوبا ته ما ولې په کلار نه پرېږدې ای ملک جانا په کور کې خو د غریبۍ او د نوکرۍ خبرې دي کله کله خو موږ له هم ټیم راکوه که نه واوره اے دلوبا ما نه واوړه هسې دماغ مې مه خرابوه ښه لکه زه اوس د ستا دماغ خرابوم کله کله خو موږ له هم یو دوه خبرو نه ټیم راکوه که نه زمړې زه درنه لاړم
दाजी مالا خرچه را کوي زه شاپینګ ته ځم سدرا بچي خرچه واخله تا سره مې نن یو ضروري خبره کوله داجی وایا څه خبره ده سدرا بچي زه منم چې ستا تر زامن بدعمله دي خو زه وایم چې ستا رشته په دې کې یو کس سره وکړم چې د کور خبره په کور پاتې شي داجی دی ته خو بس وخرم ورنکي او بیا زه یو تعلیم یافته جینۍ یم ورته ما دی لورکې داسې به چرې مو نشي خو بچیا دا ستا تر زامن دي او دا زموږ د کور خبره ده داجی زه به داسې روپرو په دمنه سره چرې م باد ونه کړم اے جینۍ ته څوک یې او ستا نوم څه دی ولی خان خیر خو دی که نه خیر چاته دی ظالم لوري زه خو د لیونۍ سپېلنې کم خره دې په واقع که خان پردو تر سره سره داسې فضول خبرې نه کوي ای جینې زما د ورور خو د باندې زړه بیلو اوس په نه زما روندار جوړی روندار ما ته خو ستا د رالام پاګل ښکاري او تم زلج د په خاص هسپتال کې علاج وکړي فیروز لالا زه خو یم د دې جینۍ نه زړه صبر کا هسې دې زړه صبر کا اوس خو میله زړه د مینې په موټروی شو ګورو به ورسره هلکه بغزمانه ته او زمونږ په کلي کې او وارث خانه یار اوس خو مې ستاسو په کلي کې کار روزګار شروع کړی دی دا خو نور هم ښه خبره ده تا زمونږ په کلي کې کار روزګار شروع کو یار وارث خانه ملنګ جان څنګه دی او نوکري ورته ملو شو که نه نه یار تر اوسه پورې در په در ټکرې خوري یار ما ول هم کوشش شروع کړی دی خو لږ وخت په لګي یار بغزمانه یار ته م وله کوشش کوه ملنګ جان ډېر زیات تنګ شوی دی څه کار راله ونه ګوري انشاءالله ضرور به وله څه چل کوو اوس زما لږ شاکار دی بیا به ګپ لګوو زه ټیک ته بیا را چکر شه بیا به ګپ ولګو تاسو بیا ما ته لار کې ودرېدئ جوړې بله ورځنۍ بېعزتي مو هېره شوه مونږ حسن پرس یو په بېعزتۍ چرته پوهېږو او داسې ښکلو ښکلو نه مونږ چرته کلاریږو ای جینۍ نن به زمونږ د مینې په کچکول کې د حسن دا خیرات اچی خیرات ای د ګلو لختې زه خو یم چې د مینې دا شروعات ته زما نه و که زما نه نو بیا واله د مینې دا خیرات
هلکه ورک شه د دې ځای نه او دا جینۍ پرېږده. زه خو به ورک شم د دې ځای نه، خو تاسو د یو تورسرې بېزتي کړې ده، خو ښه به دا وي چې تاسو د دې نه معافي وغواړئ. وغلی کېنه، موږ د دې کلي خانان یو خانان، ته موږ ته وایې چې د دې جینۍ نه معافي وغواړه. خو خانانو کار هم ډېر کچه کړی دی، خو تاسو د دې جینۍ نه معافي وغواړئ، عزت هم په عزت پاتې شي. ایچک دانا بیچک دانا دانا کے اوپر دانا رکشن اشرف خانہ. ظالم لورو دا ځنه وې اوس پر پرېوتې وې. ستا ډېره مهرباني چې زه دې بچ کړم. کاکا جی هغه ملنګ جان څه پته لګي نه ډېر نه وخت نه کو وارثي بچی را بشي څه محنت مزدوري وکړي. څوک یې تاسو چې د یو پښتونکو ته بې تپوسه رالی؟ دا تپوس دی د دوی ملنګ جان نه وکړه چې داسې بې تپوسه د خلکو معاملو ته رادانګي. خو دا راته ووایه مشره چې ستا هغه باتور زوی ملنګ جان چېرته دی؟ چا چې زموږ ښکار زموږ د لاسه وړی دی. وورې د بې غیرتۍ په زنګو کې زنګېدلو خانانو ښه پایه عزت کې دې کور وځئ یعنې ښه به دلني لاړ بشو خا ملنګ جان ته ووې چې تا د شاتو مچو ګبیل له ګوتې وړي دي اوس دې ته خدای خلاص کا. زما به زوی ملنګ جان داسې څه ګناه کړې ده چې لکه تاسو پسې لیونو سپو ګرځئ. و کاکا ستا ملنګ جان دوی چې څه کړي دي نو ډېر بد کړي دي پوه بیا کې راځئ لکه وګوره پوه به خامخا کې ښه ملنګ جانا چې کومې روزي نه تا په ماننګ کړې همدغه ورځې نه ما پته اړه ویلې دی. خو سیدرا زه یو غریب سړی یم ته د یو مالداره سړي لورې زما او ستا نشي کېدی. او ولې نشي کېدی؟ او بیا مینه خو نه مې پیژني او نه غریبي او بیا مینه خو نه مذهب پیژني او نه دولت او زه بیا هر څه پرېښودی شم خو تا نه. خو سیدرا یو ځل پرې سوچ وکړه ولې زه ستا د مینې قابل نه یم او بیا زه تا خپلې غریبۍ په لمبو کې نشم سېزی. ملنګ جانا زما ستا غریبي هم قبوله را او لږو تندو له د سر هم تیار یم
چې بیا ته ما سره هر څه ته تیاره یې زه هم ستا هر څه قبلوم. الکه شهزادیه د جینۍ څوک ده؟ ورونو دا خو د ملنګ د تر لور ته کنه. تاسو له شرم نه درځي چې پردو جنکو ته لارې نیسئ؟ ای جنې ستا تر زوی باندې زمونږ قرض دی هغه هم د بې عزتۍ او هغه وصولي به مونږ اوستانه کوو. چې تاسو دومره نران یې نو ملنګ جان له مخې له ورشئ چې په رڼا ورځ تر اسمان ستوري وښیي. د ملنګ جان سترګې خو به موږ ځان ته داسې ټیټو چې بیا دپاره به هغه ټیټې سترګې ګرځي ټیټې سترګې. چې د ملنګ جان یار ژوندی دی د ملنګ جان سر به د فخر نه اوچتي په تاسو به د غم سختي. پایې عزت کې د دې ځای نه ځئ کنایا به خپل لاس کې زم خو د نظم په ګورو به بچیه. داسې وې ملنګ جان بچې داسې وې زمونږ حیثیت د هغه خلکو له برابرۍ نه دی نو بیا هغه جینۍ سره تا د مینې کولو جرأت څنګه وکړو؟ خداجي سدرا سره زه ډېره مینه کوم او بیا سدرا ما سره مینه کوي چې سدرا ما سره دومره ننګ او غیرت پښتو کوي بیا زه دې څنګه رسته شم؟ هاو ملنګ جانه بچې هغوی خانان خلک دي زمونږ په جولۍ کې هغوی خیرات اچولی شي خو د سدرا رشته نه. او ملنګ جانه بچې د کومې سدرا په سر چې تا دښمني اخیستې ده هغوی تا پسې پرون کور ته راغلو هوسې نه بچې هغوی تا ته چېرته نقصان نه رسوي. د هغوی دا جرأت چې زما کور ته راغلي وو اوس به زه د هغوی نه د خپل کور د ستر ماتولو تپوس کوم. ملنګ جانه ولې ټکه مار بدماشانو تاسو څه خیال و چې موږ به د ملنګ جان په کور ورشو هغه موږ نه اورو تپوس زه ملنګ جان یم ملنګ جان خپل تعلیم رستو او د پښتو ډګرانې مخکې پاس کړي دي که بیا هم دا یې دي زما مخ ته به بیا نه راځئ.
وارثي بچي ملنګ جان دا خو نه کړل چې د خانانو کوجه باندې وروخته او په هغوی ډزې وکړې. او کاکا جی ملنګ جان یو نر پښتون انسان دی او چې څه کړي دي هغه خپل پښتو دپاره کړي دي. کاکا جی ملنګ جان چې سم کړي دي د خپل غیرت او پښتو دپاره یې کړي دي. هغه ټیک ده کاکا جی، خو هغه بې غیرته خانان ملنګ جان ته څه نقصان ونه رسوي. دلربا دلربا اسی و نقصان رسئی زه ملنګ جان یم ملنګ جان. داسې سره د لګانو دپاره زما یو ګزار هم کافي دی. ملنګ جانه بچي یو خوا د خانانو دښمني ته جوړه شوه او یو خوا ستا او د سیدرا مینه، هسې نه چې د سیدرا تره زامن تا ته څه نقصان ورسوي. لکه وسیمې دا ولې خفه خفه یې؟ خیر خو دی. لالا یو خبره مې کوله خو په خوله مې نه راځي. اے وسیمیا هسې مې ګیس مضغوطه مخې جوا صفا خبره کوه صفا د بوسو لاندې اوبه مه بوځه. نو بیا وره ګلباده سدرا د ملنګ جان سره ګرځي او د هغه سره مینه کوي د هغه سره. که دا خبره رښتیا وسیمیا زه به د ملنګ جان سره سره سدرام په اور کې اوسېږم. دا وره لالا ملنګ جان لکه د دې غلطۍ داسې سزا ورکوم داسې چې ټول عمر یاد ساتي. اریان په دیم چې سیدرا په هغه خوار پرک ملنګ جان کې څه لیدلي چې زمونږ خاني د هغه په کچکول کې واچوله. ګلبازه ملنګ جان سره خو به ګورو، خو سدرا له به داسې سزا ورکو چې ټول عمر به یې یاد ساتي. ملنګ جانا تا ته ښه پته ده چې زه تا سره ډېره مینه کوم، خو ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی. نو بیا پکې را سدرا د کوم طرفه راله؟ خو دلربا لا ما چیرې په دې نظر درته نه دي کتلي چې زه مینه کوم صرف سیدرا سره. بیا سیدرا دپاره زه ټولې دنیا سره جنګېدی شم خو سیدرا نشم پرېښودی. نو بیا ته ومره ملنګ جانا، خو ته ما ته میلاو نه شوې، زه خو به ستا د غمه مړه شم. دلربا د لیونتوب خبرې مه کوه او زه چې مینه کوم صرف سیدرا سره کوم او زما د خیرېدو کوشش وکړه.
اے خانانو تاسو دلته په ډیر سر بدی نه خوګو کاکا دارا دوای چې ملنګ جان چرته دی خو خانانو ملنګ جان په کور کې نشته سو شو چې ملنګ جان په کور کې نشتا بل ورځ باغه په دې دنیا هم نه وي کاکا ملنګ جان ته بوې چې زمونږ نه معافي وغواړي او د سدرا نه وړي زمونږ به معاف کړو کاکا ملنګ جان ته به ووې چې د خان سړي او د غریب سړي په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی خانانو زما زوی پیښې وې نه دی زه به پیګم او بیا سدرا سره نه ملاویږي کاکا په زندګۍ کې دا درې سيزونه ډیر په احتیاط چتول پکار دي قدم قلم قسم استاد زوی ملنګ جان ډیر به احتیاط قدم چت کړي هغه بیا دا سوچ نو کړي چې د خانانو سره نه کیږي خو پوهېږه کاکا سبا به د ملنګ جان مړ په کټ کې وړم مړ راځئ هلکه
نلی دی سرونا والا راشا زمرد زهرمانا والا راشا زمرد زهرمانا مینا ورد سیلم دیدی ملوکانا مینا ورد سیلم دیدی ملوکانا پچندن بکلو نوڑمتانا تیرا 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 تورا کپریش سرمانا تیرا تورا کپریش سرمانا یارا تل بدر سریوں پما کھانا مینا ورد سیلم دیدی ملوکانا تیرا تورا کپریش سرمانا مینا ورد سیلم دیدی ملوکانا تیرا تورا کپریش سرمانا لا 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 نور د سری لمبي د ملنګ جانا زمانوم ګلباز خان دی او ګلباز خان د سړی نه په پنجه کې سو باسي په پنجه کې زمانو ملنګ جان دی ملنګ جان ستا په شان دی باز په ګوتو ګرځوم په ګوتو کته ملنګ جانې او په ډېرو غلطو روانې چې د کمې بیرې څانګې ته تا لاسه چولې د دې زه مالک یم زه خو ملنګ جان د دې بیرې په بخار په خپلو وینو کړې ځکه خو اوس پرېښودل نه غواړم ملنګیا تا مه روا چې ته یو غریب سړی او بیا سیدرا ستا په کشکول کې د پیسو زکات اچولی شي خو د مینې نه ګوره ګلباز خانه زه ملنګ جان سره مینه کوم مینه او د دې مینې سفر کې به زه د سره څنګ په څنګ ولاړه یم ای سیدرا بیا بدلوم دا ملنګ جان د مرګ په سفر لیکم د مرګ تا سره مینه نه کوم زه خپل تر زوی ملنګ جان سره مینه کوم ملنګ جان خو د سدرا سره مینه کوي او زه بیا د تانه بغیر مړ شم مړ خو زه به د هغه نه بغیر مړه شم ځکه چې زه ملنګ جان سره ډېره مینه کوم ډېره دلربا که ته چارې زما نه شوې نو زه به ځان ولم ځان ولې زه تا سره ډېره مینه کوم وده بلا بچیا ځان ولې ولې ځان هغه ملنګ جان وله چا سره چې دلربا ډېره مینه کوي مینه د ملنګ جان په باره کې فضول خبره ونه کې ولې ملنګ جان زما دوست دی دوست پرېږده مړه د صداقت دوستي خو د چتو ښکار دی او څوک چې د چتو ښکار کوي حالي لاس به ځي
و پرېږدئ وروڼو زموږ دښمني خو دې جینۍ سره ده نو بیا به دا جینۍ موږ په دور بوځو په دور نو ملنګ جان به په خپله راځي راځئ لکه تر څو چې زه ژوندی یم دلربا له به څوک نږدې هم ور نه شي دا څو شو بخ زمانه دا څو شو بخ زمانه دا څو شو مینه ژوند دی مینه خوند دی مینه وکه مینه وکه مینه کار د لیوانو دی مینه غم دی مینه مکه مینه مکه مینه ستا زما جنت دی مینه ستا زما راحت دی مینه وکه مینه وکه مینه اور دی ما غریب ته یو پیغور دی مینه مکړه او مینه مکړه هاي ملنګ جانا پاکه د لیلا او د مجنون په دې دنیا باندې دویم جنم وشو وایه ملنګ جانا ستا کونډلي مالن په خپله کتلې ده او 10-5 منټ کې به دا جینۍ ارتي اوچتوي کله کله مې دا وخت داسې مجبوره کی د کارغه بچی ته وایم چې شاهینې ملنګ جانا ستا یاداښت جوړ ډېر کمزوری دی هغه ورځ د نیره شوه هم د دې جینۍ په سر دا خو زما نه سم والیبال جوړ کړه کله داسې او کله داسې خو نن زما نمبر دی او اوس ټیک شه بیا مې دا هغه ملنګ جان سرونه دي هغه خو به وژنم خو ستا به هم خیر نه وي کاکاجي دا سدرا تره ته په سر وخېجوله ډېره نیازبینه دې لویه کړې ده
سدرا بچي د تر زوی ترې واده ته غاړه کېده ځکه چې ملنګ جان ستا جوګه نه دی. दाजी زه به مړه شم خو دې لوپوره به د منه سره به هېڅ چرې واده ونه کړم هېڅ چرې. اے سیدرا چې زما نه شوي نو د بل چا به هم رانه شي. اے کاکاجي نن نه پسته نو فون نو کار نو انټرنیټ. Stop it! ولې کاکاجي خیر خو دی نن ډېر خپه خپې. دلربا بچې نن مې دا زړه ډېر زیات رزيږي. الله دې ملنګ جان ته خیر کړي. او کاکاجي ته څه فکر کې ملنګ جان به سکار پسې تللی وي اوس به راشي. وارثیه بچې کاغه ته د بغزمان د مرګ پته ولګېده چې زما په بچي بسې تېرېږي. کاکاجي ته څه فکر کې زه ملنګ جان خبر کم الله به خیر کړي. کاکاجي لالا مې ټیک کوي تو اوس ورشه ارام وکړه او الله به ټول خیر کړي. ښه بچي الله دې پکې خیر واچي. سیدرا خدای خبر شه چې اخري به زما ستا د مینې څه انجام وي. ملنګ جانه زه خو یم راځه چې دواړه وتښتو او ځان له یو د مینې دنیا آباده کړو. سیدرا لږ انتظار وکړه زه به ستا پلار سره ستا د رشتې خبره وکړم که بیا هم ستا پلار ستا رشته رانه کړله بیا به ستا خبره ومنم. خو دې وخت د غریبۍ لمبو دومره سېزلی یم چې ټوله زندګي راته تیره تیره کړله. ملنګ جانه زه خو به ستا په ژوند کې داسې د مینې رڼا خوره کړم چې زه به ستا نه هر څه هېر کړم. اے ملنګیا سیدرا په ته خو به ته د خپلې مینې رڼا خورې خو دې رڼا کې به مونږه لکه د لوک شټینګ زو راځو. ملنګ جانا ډېر مې ستا پلار پوه کو خو جوړې ستا جون سره مینه نشته. خو خان زه او سیدرا خپله کې یو بل سره ډېره مینه ساتو. ته خو سیدرا سره مینه کې ستا جوړې جون سره مینه نشته. د ځان دشمن مه جوړېږه زه دلته نه خپې وباسه. زه چې زو سیدرا همتا نه به زه نن خپله ناوې جوړوم ناوې. مړه به شم خو ستا به چرېم نه شم. پرېږده
سترګې وغړوه سدرا سترګې وغړوه زه د چا ته پرېښودم Ha 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 ha.